حميد مجيد. محترم زمونږ استاسو اولنې بحث دا د قرآن کریم متعلق ده، چونکه مونږ او تاسو دو تفسیر شروع کوو. لږی کم که یو ته تفسیر بیضاوی وای، دویم ته تفسیر جلالین وای. نو دا غینه مخکې یو څو خبرې یادول ضروری دي. هغه خبرو کې مې تاسو ته 21 خبرې کړې وې، نن د هغې باقی 2 خبرې پاتې دي، هغه به کوو، بیا به انشاءالله سبا ته د مصنفینو حالات وایو. نن 2 خبرو ته فکر کوئ. اول نمبر د قرآن کریم آداب متعلق، او دویم زمونږ استاسو د ترجمه او د تفسیر چې کومه سلسله ده او سند مو ده، د هغې متعلق خبره. اولنی نمبر خبره د تفسیر او د ترجمه د آداب متعلق. کله چې سړی د آداب او د شروط لحاظ وساتي، بیا الله جل جلاله مقصود ته رسي، او چې د آداب و لحاظ نه بیا مقصود ته نه رسیږي. نو ما چې د استادانو نه اورېدلې دي او تفاسیرو کې مې لیدلې دي، خاص کر تفسیر قرطبی کې، نو د هغې نه مې 40 آداب درته منتخب کړي. د قرآن کریم په تفسیر کې، تلاوت کې، ترجمه کې د 40 خبرو لحاظ ساتل پکار دي. اول نمبر الاخلاص فی النیہ، نیت کے اخلاص. مولوی صاحب اخلاص دیتا وایي ښه، د انسان دا زړه دا د مختلفو شیانو نه ډکي. هر کار چې سړی کوي نو په هغې کې مختلف اغراض، دا غرض، دا غرض، دا غرض. کار یوي خو اغراض یې ډېري. دا ټول اغراض د دې زړه نه لرې کول او خالص د الله تعالی د رضا نیت کول او د الله رضا پکې پرېښودل، دې ته اخلاص وایي. پښتو، ساده پښتو کې د اخلاص معنا ده خپل زړه خالی کول د ما سوی الله نه، او یوازې خپل رب پکې پرېښودل، دې ته اخلاص وایي. دویم نمبر ادب دا دی چې مقصود به د طالب او د عالم د الله تعالی رضا وي. بس چې الله پاک خوشحال شي،
دیو جن مولوی صاحب اهل سلوک او اهل تصوف چې دي هغوی د هغه چا مرتبې ته ښه نه ګوري چې د چا مقصود ثوابي یا د چا مقصود ځان ساتل د عذاب نه دام یو غرض دی کنه. رابعه بصریه بصری کې یو لوی بزرګ تیره شوې ده. وی په یو لاس کې ورسره جام او بل لاس کې ورسره شمع وه. جام کې اوبه وي او شمع یې بله کړې وه. چا ورته ووی دا څه کې؟ وی په دې اوبو باندې جهنم اور مړ کوم او په دې شمع جنت سوځوم چې خلک عبادت د جهنم د ډار نه کوي بیا او د جنت د تمې نه کوي، خالص د الله تعالی د رضا ده. نو مقصود بستا د الله تعالی رضا چې الله پاک را ناراضي شي او خوشاله شي او ثواب بیا په خپل راځي. پکې دریم نمبر ادب دا دی چې د قرآن کریم د ترجمه او د تفسیر پس د کړه باندې بستا مقصود غرض د دنیا نه د دنیا غراض به د مقصود نه تنخواه واخلم پیسې واخلم خلق راته عزت په نظر وګوري. څلورم نمبر ادب دا دی کله چې ترجمه او تفسیر کې نو چې غصه نه مع طلاقت الوجه مخ به دې پراخی تندی به دې پراخی ډېر په خوشحالی او په مینه باندې به قرآن کریم راخلی. پنځم نمبر ادب دا دی کله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر او تلاوت کې دا به مع الوقار باعزت به راخلی ناسته به دې باعزت ای کالی به دې باعزت ای. زمونږ او ستاسو بعضې ملګري چې ترجمه او تفسیر خلکو ته کوي نو ظاهري ناسته خوندوره نه دا لستوڼې پورته کړي او خولۍ په وچ ولیخي او د پښو په سر باندې ناستي او پنسیم د نیمې نه زیاتې راپورته کړي او چغې وی او د خولې نه یې لاړې بادېږي. دا صحیح نه ده. ښه دین د وقار شی دی او د عزت شی دی نو با عزت او با وقار به ورته کینی او خبرې او عادات او حرکات به دی دا هم د وقار لاندې د خدا الله تعالی کتاب دی. شپږم نمبر ادب دا دی چې د پاکی لحاظ بساتی بدن پاک کالی پاک ځان بخیرن نه ګرځئ لکه دا خدا الله تعالی کتاب دی. اوم نمبر ادب دا دی کوشش بکئ چې امراض باطنیه د ځان نه لرې کړي حسد او بغض نفاق کم شیونه چې په باطن کې پراته دي او هغه امراض دي هغې نه به ځان خالی کئ بیا به درته دا قرآن کریم فایده رسی. ګوره اتم نمبر ادب دا دی انتهایی تواضع عاجزی بکئ ډېر عاجزۍ سره. زمونږ استاسو الله پاک دی زمونږ په ټولو علماو رحم وکړي. زمونږ استاسو علمي طبقه کې چې څوک ډېر پوهیږي هغه ډېر متکبر وي
او چې څوک لږ پوهیږي هغه لږ متکبر وي. لیدلی مو دي که حالان کې علم خو سبب د ازاله ده، سبب د ازالې د تکبر ده. خو زمونږ او ستاسو نه قصه بدله ده، علم مو سبب د تکبر ګرځولی نو ځکه راته فایدم نه حاصلیږي که نه. څوک راته ووایي فلانی مولوي صاحب، موږ یا په څه خبر دی، فلانی مولوي صاحب هغه خو نه پیږي، چا سره سبق وای، فلانی سره سبق وایم، د دې نه چې د یو دیقان سره سبق ویلی وی خبر، دا ښې خبرې نه دي. نو زمونږ او ستاسو خاص کر علمي طبقه کې تکبر او لویي ډیره شوې ده. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو اصلاح وکړي. نو ځکه مو د علم نه فایده وانغسته که نه. علم خو مقصود دا و چې د الله تعالی رضا طلب کو او الله ته ځان ورسو، او قصه بدله شوه. صحیح ده، ته به ډېر پوهېږې، ته به ډېر خدمت وکړې، هغه بل مولوي صاحب کم پوهېږي، هغه به کم خدمت وکړي. هر سړی د خپل وس موافق لګیا دی او خدمت کوي. د چا ډېر وس دی، د چا لږ وس دی. اوس چې د چا ډېر وس دی او دا خاندي او مسخرې کوي لږ وسه پورې، خو صحیح نه ده. دا خو بیا ښه خبره نه ده. مونږ او تاسو ټول به د دین خدمت کوو او په دې به الله تعالی راته د دنیا او د آخرت سعادتونه راکوي. الحمدلله. نو د چا به لږ وسي، د چا به ډېر وسي، څوک به ډېر پوهېږي، څوک به لږ پوهېږي، پروا نه کوي. نو تواضع پکار د مولوي صاحب. د دې وجې نه موږ ته به استادانو یو نکته وي ښه، وی د قرآن کریم اولنی حرف کم یو دی؟ با. وی په هغې هم زیر دی. او د قرآن کریم اخرنی حرف سین دی او د هغې هم زیر دی. من الجنة والناس. نو ابتدا د حرکت د قرآن کریم دا په جر دی او په کسرې دی، او انتها د قرآن کریم هم په کسرې دی. کسر ماتولو ته وایي ښه. څه معنا ده؟ د قرآن کریم خدمت الله تعالی هغه چا ته ورکوي، هغه چا نه طالب او عالم جوړی چې نفس مات کړی. کسر ولا پکار دی. کله چې علم حاصل کنو بل ته به فایده کله رسیږي چې کله نفس مات کی، بیا هم کسر پکار دی. نو ابتدا کم کسر، انتها کم کسر. علم پوها به هغه چاته الله تعالی ورکوي چې د نفس مات کی، او فایده به هغه چاته دا هغه عالم نه خلکو ته رسیږي چې نفس مات کی. ابتدا کم کسره، انتها کم کسره. دا کیف متفق نه دي ښه، په دې هر څه کې حکمت پروت دی. نو که یو طالب کې تکبر نو دی نشي مولا کېدلی ښه، او بیا چې مولا شي او بیا پکې تکبر نو بیا د ده نه څوک فایده نشي اخیستی. تاسو چې نور الیزا وګورئ که نه، د دې نور الیزا په ابتدا کې یو څو خبرې لیکلي دي. نو یو بحث پکې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. هغې کې راغلی دي و امام صاحب نه چا پوښتنه وکړه چې صاحب د لوړ مقام ته په څه ورسېدې؟ هغه ورته وی په دوو شیانو: ما بخلت بالافاده وما استنکفت عن الاستفاده. ما چیرته بخل په افادې نه دی کړی، چا رانه د مسلې پوښتنه کړې ده، جواب مې ورکړی.
دویم کار مې دا کړی چېرته مې چې عالم لیدلی دی ځان ته مې لوی نه دی ویلی هغه نه مې استفاده کړې ده نو ځکه دې لوړ مقام ته ورسېدم بعضې سړی ښه عالمي علما خو الحمدلله ډېر دي چې مسله وکړي او تحقیق وکړي او ته ورته ووایې دا کم کتاب کې دي نه ښایي ویلې پرېږده دا ښه سړی نه دی علم خو به خوری که نه ما یو مولوي صاحب ته وی دا تا سره چې کوم تفسیر دی نو دا تفسیر ما ته راکړه زه به د دې په بدل کې موټر درکم ما سره یو کرولم موټر و په 4,000 او $100 مې اخیسته ما وی دا 4,000 او $100 باندې مې دا موټر اخیسته دا به تاله درکم خو دا تا سره چې کوم تفسیر دی دا ما ته راکړه رای نه کړو ما وی ګوره زه په 4,000 او $100 اخلم موټر درکوم او دا تا سره چې کوم تفسیر دی نو د دې نه به زه فوټوکاپي وباسم او پروټسټنټ به ترې وباسم فایده به ترې وکړي رای نه کړو نو دا صحیح کار نه دی اوس که ما روپۍ نه ورکولې بیا زه مجرم یم زه خو یې په لوړ قیمت اخلم لیکن چې هغه بل ته نه ورکوي نو دا بیا هغه مجرم دی نو عاجزي ښه شی دی په کار دا دی چې سړی بل ته کتاب وښایي بل ته مسله وښایي زما خپل عادت دا دی چې زه کتاب ښیم تم چې فلانی کتاب کې دا مسله د فلانی کې دا فلانی کې دا خو چې څومره علم خورېږي نو ښه ده که موږ تاسو ته به الله تعالی اجر راکړي نو عاجزي ښه شی دی او هر سړی د خپل وس موافق د ده نه مطالبه د خدمت ته به څوک به لږ کوي څوک به ډېر کوي موږ ته دا 2-3 ټکي یاد دي نو چا نه یې پټو نه او ورته ښایو دغه ټکي دي دغه راځي راته او دا واخلې ستاسو شو 9 نمبر ادب دا دی مولوي صاحب سبق بغیر اهل ته نه وایي څوک چې د سبق او د تفسیر اهل نه وي هغه ته بیا نه وایي د زمونږ او ستاسو دور کې قصه بدله شوې ده ګوره که فکر مو کړی خلق د سند د پاره سبقونه وایي اوس خو امارت اسلامی دی نو سند ته ضرورت نو اکثر سبقونه د دغه د پاره وایي د سند د پاره وایي داخلو کې نورو تختی دا صحیح کار نه دی استاد ته په کار دا دی چې داسې طالب ته بیا سبقونه وایي او نه ځان سره مجلس کې پرېږدي دا خو غیر اهل دی او ګورئ غلط نه شئ غلط نه شئ که سبق مو صحیح وي دومره روپۍ به الله تعالی درکړي چې بیا به ختمولی نشي سبق د سند د پاره مو وایي سبق د علم د پاره وایي الله تعالی ډېر غیرتی دی داسې رحم به در باندې وکړي او که تی د سند د پاره وایي خو پولیس به شې لاره کې به ولاړې تالاشي به کې سر به دې هر وخت ټیټ نیولی کم ځای نه راغلی او کم ځای ته ځي د علم څومره عزت شی دی تا ایله په دې شیونو باندې ورکړه دا صحیح کار نه دی سبق خالص د الله تعالی د رضا دپاره او زه زیری در کوم چې داسې به مو الله تعالی وساتي چې حیران به شئ د دوی نه به ډېر ښه یئ داسې نه چې هغه غلط کار دی خو دا سبق د سند دپاره ویل غلط کار دی
او سند بیا د دنیا د تنخوا د پاره غستل غلط کار دی. یو سړی اهل نه او دی چې دی سندونه اخلي دا صحیح کار نه دی. نو استاذ ته په کار دا دی چې غیر اهل ته سبق ونه وایي. مشکات کې به درته راشي صفحه د 6 او بخاری شریف کې 2 جلد کې به درته راشي صفحه د 938. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما داغه شاگرد د عکرمه سے اغا عکرمه ته وایي لا الفینک، اے عکرمه زتا پیدا نکم تأت القوم چې ته خلکو تراشی وهم فی حدیث من حدیثهم، اغوی په یو خبره کې د خبرونه مشغول خپل خبرې کوي. فتقصهم لاندې ناکت وی القرآن و سنه، تاغوی ته قرآن او سنت بیان ہے. دکاندار راپور ته کی چې کاکا ته خو سودا خرڅه خو زما د دین خبره واوره. دیقان راپور ته کی وی دا کارونه کی فتمل لهم او تنگ کی فتقطع علیهم حدیثهم، اغوی باندې د اغوی خبره پرې کی او د دین مسله د اغوی د خبرو په میس کې ور داخله کی. نو بیا خو دین ته سپک ګوري. هغه ورته وی قربان سو کم چې زه یو ځای ته لاړ شم. ورته وایي ولکن انصت، چېرته چې لاړې چپ کښېنه. فاذا مروک فحدثهم، چې هغوی درته امر وکړو نو بیا ورته بیان کوه او داسې بیان ورته کوه سم اوږدم نه وهم یشتهونه، چې ستا دې خبرو ته ښه اشتها یو خوند ورکوي. خلک به تنګی نه. نو کم خلک چې نا اهلی او د دین سره شوق نه او په مینه او محبت نه وري، هغه ته به نه وایي. خو د عزت شی دی. پیږي امام مالک رحمه الله ته چا ډوډۍ کړې وه، خو به قضا ته ته نو بیا سړی ورپسې راغی. نو په لاره کې ورته وی صاحب ما ته د رسول الله مبارک یو حدیث ووایه. وی حدیث درته وویم ویلی وی چې بیا راته یاد که چې بیا مسجد نبوي ته راغلو بیا جواب در کوم. مسجد نبوي ته چې بیا راغی صاحب تا نه ما د حدیث پوښتنه کړې وه، چا وی تا وی چې بیا راورسېدو بیا راته وایه. جلاد یې روغوښته درو والا، ویل دا یې 10 دورې ووهه، هغه سم ووهه. ورته وی د رسول الله مبارک خبرې درته زه لارو کوڅو کې وکړم. دا داسې بې عزته شی دی. تاسو چې انجینر ته ورشئ چې صاحب زر زر ما کار دی او زر زر د انجینرۍ کې 2-3 خبرې هغه خپل کار کوه. هلته به راځې پیس به راکې او بیا به چې دی هلته کښېنې ښه په طبیعت باندې. نو د دین د مسلې قدر چې مونږ او تاسو ونه کړو نو پردي خلک یې کله کوي. نو غیر اهل ته به سبق نه وایي. څوک چې د دین او د اسلام اهلي نو هغوی ته سبق ویل پکار دی. اوس وخت کې کار لږ خراب شوی دی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو اصلاح وکړي. 10 نمبر د قرآن کریم د درس او د تلاوت په منځ کې خندا به نه کوي. دا د دې بې عزتي ده. 11 نمبر ادب دا دی په منځ د سبق کې به خبرې نه کوي بې ضرورت. 12 نمبر ادب بے ضرورت با خوا دے خوا نه ګوري. 14 نمبر کډیر ستړی او ستومان او بے خوب نو بیا به تلاوت نه کوي، درس به نه کوي، ځکه د هغې حق نشي ادا کولی. 14 نمبر قرآن کریم سره به همیشه ملګرتیا ساتي، تلاوت به هم همیشه کوي، کتاب به هم همیشه ګوري.
داسې نه چې یو ورځ یې وګوري او بیا نه ګوري. پنځلسم نمبر ادب دا دی د قرآن کریم د راغستلو نه به مخکې اودس کوي، بیا اودسه به قرآن کریم نه راخلي. شپاړسم نمبر دا مسواک به مږي. مسواک باب کې بیا درته وایم انشاءالله. ها مسواک سنت ته، خو مسواک کې بیا اینه 22 سنت نور دي. یو سنت پکې دا ده چې کله د قرآن کریم تلاوت کې نو مسواک به استعماله. دا د قرآن کریم دا آدابونه دي. ولسم نمبر درود شریف بوي پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. اتلسم نمبر ادب دا دی کله چې د قرآن کریم راغستنو مچې به کې او په سترګو به کې. شرح شرعت الاسلام دې کې راغلی دي. وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ با چې کله قرآن کریم راواغستا نو مچې به کا په سترګو به کې خو بیا به او فرمایل عهد ربی و منشور ربی، زما د رب عهد ده او زما د رب وعده ده. نو نسم نمبر ادب دا ده کچا ته تعویذ لیکي او پاغي کې آیاتونه لیکي. نو امام قرطبی رحمه الله فرمائے بیا به ورته وی چې دې ته د سرمنې پوخ ورک. تعویذ ته چې د سرمنې پوخ ورکړی شي مولوی صاحب دا داسې ده لکه د حافظ په دماغو کې چې قرآن کریم پروت نو دا خو بیت الخلا و غیره ته تلی شي کنه. شلم نمبر ادب دا ده کله چې تلاوت کوي نو سر به نه ښورئ. ما دی عمدة القاری کی لیدلی دی. عمدة القاری د بخاری شریف شرح ده. پاغې کې راغلی دی چې کله به یهودیانو تلاوت کاو د تورات نو سر به خوراو داسې داسې به کاو. دا زمونږ استاسو حافظان هم کوي که فکر مو کړی او ښه دا ده چې سړی ونه کي چې هغوی سره تشبیه رانشي چې ځان عادت کی په نه خورولو د سر نو دا ډېره ښه ده. دا درته آداب ویم. یعنې دا معنا نه ده چې څوک سر وښورئ نو ګنهګار به خو ادب دا دی چې نه به ښورئ، په وقار به یې وایي، په عزت به یې وایي. 21 نمبر ادب دا دی په وخت د تلاوت کې به خوشبویي لګئ، عطر به لګئ. ځکه د تلاوت په وخت کې ملائک نازلیږي او حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای د کم شي نه چې انسانانو ته تکلیفي د هغې نه ملائکو ته هم تکلیفي. نو لہذا که پیاز اوږه وغیره مو وخوړه نو حضور فرمایي جومات ته مه راځئ. 22 نمبر ادب دا دی چې د قرآن کریم تلاوت کې یا درس کې نو قرآن کریم بستا د ناستې ذهن پورته وي. داسې ځای باندې به یې نږدي چې ته په هغې باندې ناست یې. الله تعالی دې مونږ او تاسو حرمینو ته بیا بیا بوسي. نو د دنیا د ټولو اطرافو نه خلک ورته راځي که نه نو څه پکې ډېر بې ادبه مي. نو قرآن کریم د دې حرم شریف په ځمکه کې دی لاندې یو بل ته چې ورکوي نو بیا ټېله ورکړي نو بل ته ور ورسوي. ما یو ته وی دا ولې ویله دا خو بهترینه ځمکه ده. ځمکه خو بهترینه ده خو تم پې ناست دی که نه.
نو په ځمکه به قرآن کریم نه ږدي، بلکې زمونږ فقها وایي چې په بالغ به هم نه ږدي، ځکه بالغ خلک سر ته ږدي او بالغ ته خلک تکیا کوي. نو بالغ ډیر د عزت شی نه دی، خپله بالغ یو د بالغ کې ښودل دي ګوره، خو عزت دی. یو خپله بالغ چې دی ولکه چې تا ته څوک تکیه وکړي نو خفه کېږي که نه. یو شي ته تکیه کول دا د هغه اعزاز نه دی. دې وجې نه مسله دا ده چې هدیرې ته لاړې که نه او قبر خوا ته کېناستې نو قبر ته به تکیه نه کوي، مړي ته به تکیه نه کوي. نو دغه رنګې مولوي صاحب قرآن کریم بم په بالغ نه ږدي، دا د قرآن کریم ادب نه دی. ځکه بالغ دې ته خلک تکیه کوي او چې کوم شي ته تکیه کوي هغې ته د اعزاز په نظر نه ګوري که نه. نو چې کوم ځای کې ته ناست دی، کوم ځای کې چې ته ناست دا خو د اعزاز ځای نه دی، نو دې باندې به قرآن کریم نه ږدي که نه. د قرآن کریم د کېښودلو ځای به ستا د ناستې ځای نه پورته وي، دا پکې ضروري ده. 23 نمبر ادب دا دی، کله چې د قرآن کریم ختم که نو صدقه پکاري. او 24 نمبر ادب دا دی، د قرآن کریم د ختم نه بعد یو څو نفره خاص کر خپل اهل را جمع کول. یو اعزاز دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ به چې کله قرآن کریم ختم که نو صدقه به تیاره کړې وه او خپل اهل به را جمع که نو په هغوی به بیا خوړه. 25 نمبر ادب دا دی، بازارونو کې به قرآن کریم نه وای، بازارونو کې به نه وای. زمونږ استاسو بعضې ملګري که فکر مو کړی د مارکیټ په منځ کې کتاب ورسره یو خلکو راځئ چې د دین خبره کوم. والکه د دین خبره خلک جماعت کې کوي، دغه ځای خو د دلته خلک سوداګانې خرڅوي، ګندګۍ پرتي. مصنف ابن ابي شیبه کې علامه ابوبکر ابن ابي شیبه په باب لګولی چې سړی به په بازارونو کې قرآن کریم نه وای، دا بند دی. 26 نمبر ادب دا دی چې قرآن کریم ته به تکیه نه کوي، نه به پې سر ږدي نه به ورته تکیه کوي. 28 نمبر ادب دا دی قرآن کریم به په دیوال او په ځمکه نه لیکي. دا زمونږ استاسو علاقو کې چې کوم رواج دی د دې جوماتونو په محرابونو باندې آیت الکرسی لیکلي کوم فکر کړي او یا په دیوالونو، دا صحیح کار نه دی. ښه دا اکثر راغورځېږي لاندې د هغې بېادبي کېږي. بیا خاص کر بعض ځایونو کې د دې رواج دی چې څوک مړ شي که نه نو یو څادر یې هغې ته د مړي څادر وایي او په هغې باندې سورتونه او د قرآن کریم آیاتونه لیکلي، شین څادر یې لیدلی مو دی، سم یې ډک کړی. دا د قرآن کریم کلکه بېادبي ده. ګوره د دې فایده څه ده؟ بیا چې کله مړی ښخ کي بیا دا راغونډ کي او هلته په خاورو باندې کي او کله کله یو سړي ته ورکي، ماشومانو ته ورکي، کله یې غورځوي او کله یې په ځان باندې ځان پسې راکش کوي. دا صحیح کار نه دی. دا خو تا نورم مړي ته نقصان ورسه، تلاوت وکړه د هغې ثواب ور ورسه، دا صحیح ده. یا په دې قبرونو باندې چې لیکلي دي کل نفس ذائقة الموت، آیت الکرسی پہ لیکلی، آخری سورتونه پہ لیکلی، پاغه مولوی سے باران کیږي او به پہ راځي هغه همداسې په ځمکه کې روان
پاغې باندې دا وزې وغیره پښېږدي، ماشومان ور باندې پښېږدي، دا صحیح کار نه دی ښه. نو قرآن کریم په ځمکه او قرآن کریم په دیوالونو لیکل دا صحیح نه دي، دا د قرآن کریم د آدابو نه خلاف دي. اتهشتم نمبر ادب دا دی کله چې د قرآن کریم ختم که نو بیا به د سر نه شروع کې ښه. قل اعوذ برب الناس تی وی کنه من الجنة والناس بس کوا ما بیا براش سورة الفاتحه بوئے او بیا با الف لام میم ہوئے تر مفلحون پوری ښه. دا سینه چې بس قرآن کریم می ختم کو بس بیا د سر نه شروع کېدل پکار دي. دا ستا د ټول زندګۍ ملګری دی. 29 نمبر ادب دا دی. 28 نمبر 29 نمبر کله چې قرآن کریم ختمه مولوی سیم نو یا د ورځې اول بی یا د شپې اولنۍ حصہ یا سار کې یا ماښام کې. نور وختونو کې مروا دی خو ادب دا دی چې قرآن کریم ختمیږي چې دا اول النهار یا اول اللیل. 30 نمبر ادب دا دی کم ځای کې چې قرآن کریم وای دا ځای به پاکی نجس او خیرن بنئ. 31 نمبر ادب دا دی قرآن کریم چې وای نو د عباسیاتو نه بزان ساتي، لوبونه کله پوزه مگی او کله سر مگی او کله ځان ګرې او کله خېټه ګرې کله ملا ګرې، دا صحیح کار نه دی. داسې عباسیاتو نه بزان ساتي، په ادب او احترام باندې به ورته کښېني. 32 نمبر آیت دا دی دا ادب دا دی قاری صاحب او حافظ او عالم چې د قرآن کریم تلاوت کوي دا هر آیت تبا دیت متوجی کیږي چې دا هر آیت ما ته متوجه دی. دا خو ما ته وای دی هر آیت کې بدا فکر کوي چې دا آیت ما ته متوجه دی او ما نه د الله تعالی مطالبه ده د عمل. حیات الحیوان کې یو قصه لیکلې ده ښه. یو بادشاہ تیر شوی دی نوم یې دی ابن طولون. ابن طولون چې کله مړ شه کنه بادشاہ نو زامن وی حافظان ورته مقرر کړ وی زما د پلار دی خبر سره به تلاوت کوي، تلاوت به نه بندېږي. د هر حافظ وختو دا به 2 ساعته تلاوت کوي، هغه چې د ساعتونو پوره کېده بل به راغی او هغې ځای نه به یې شروع کړ. سمودی چې تلاوت وکړو نو حافظ صاحب ته ابن طولون په خوب کې راغی، ورته وی حافظه د خدای خاطر وکړه. وی ولې؟ وی ته چې هر آیت وی نو یو ګرز راته راخطا کوي، راته وی اما سمعت هذه الآیه، ولې دا آیت ته نه و اورېدلی او غرب، او چې بل آیت وی نو دا دې هم نه و اورېدلی. نو هر آیت سړی ته متوجه دی کنه. نو حافظ او عالم با په هر آیت کې دا فکر کوي چې دا آیت ما ته متوجه دی او ما نه د عمل مطالبه ده. 33 نمبر ادب چانه چې یو آیت هیر شي یا سپاره داسې بنوي چې هیر مې کو، داسې به وایي هیر شو رانه.
رانه هیر شو فقه کې به مو ویلي که نه من فاتته صلاتون من یره څوک به دا معنا وکړي من فاتته صلاتون معنا به څوک درځي من فاتته صلاتون آسان عبارت ہے من فاتته صلاتون دا معنا ده چاله چې منځ فوت کی من هغه څوک فاتته چې فوت کی او قضا کی دی من لره دی سړی لره څوک قضا کی صلاتن منځ لګیږي او سړی فوت کی نو صلات فاعل د فاتت ده نو منځ خو سړی نه فوت کوي سړی لګیږي او منځ فوت کوي منځ مفعول په کارو دلته فاعل دی نو د هدایې په حاشیه به وګورئ وی نسبت د فوت منځ ته وشه سړي ته نه ځکه چې د مسلمان د شان سره لایق ادا ده چې دی به منځ نه قضا کوي نو که نسبت د فوت مسلمان ته وکړو نو تنقیس د شان د مسلم پکې راځي کنه دې دپاره چې د مؤمن دا شان برقرار پاتې شي نسبت د فوت مو منځ ته وکړه او سړي ته مو ونه کړه نو د حافظ او د عالم د شان نه دا ده چې دی به قرآن کریم نه هیروي نسیتو به نه وایي خو چې د ده نه هیر شه نو د ده د شان تنقیس نه کو اوس به نسبت د دې نسیان چاته وکړو دا به قرآن کریم نسیتو به وایي ما نه هیر کړی شو داسې نه ده چې ما هیر ک او دلته به درته یو مسله وکم ښه مسله دا ده چې څوک قرآن کریم زده کړي او بیا یې هیر کړي وعید شته که نه را روان دی درته انشاءالله دا وعید متعلق څوک دی مولوی صاحب چې چاته قرآن کریم صورت یادو په یادو او ترې نه هیر شو خو قرآن کریم کې ویلی شي نو وعید هغه ته نه دی متوجه وعید هغه چاته متوجه دی چې نه په یادو ویلی شي او نه قرآن کریم کې ذهن کې مو خبره کېناست چې نه قرآن کریم کې ورزي او نه په یاد ورزي نه بیا هغه وعید مشهور وعید ورته متوجه دی او کنه قرآن کریم کې ویلی شي خو د ده نه صورت هیر شه نو دا ترک والاستحباب دی ښه نو په ترک د استحباب باندې وعید نه وعید خو په ترک د واجب وي په ترک د فروض وي ښه نو لہذا سړي نه چې صورت هیر شه نسیتو به نه وایي نسیتو به وایي نسیتوها داسې به وایي یا به وایي انسیت مني هذه السوره دا صورت ما نه هیر کړی شو څلور دېرشم نمبر ادب دا دی چې د قرآن کریم د پاره سړی تیمم کولی شي تیمم وهلی شي که کولی شي کولی شي وایي تیمم څوک وهي نه کوي هغه لاسونه په ځمکه وهي نو د قرآن کریم د پاره تیمم کولی شي اگر که اوبه موجود وي اگر که عذر نه خو په دې تیمم بیا مونځ نشي کولی عبادات دو قسم دي ښه یو عبادات مقصوده دي او بل عبادات غیر مقصوده دي عبادات مقصوده او د پاره چې کم تیمم کې نو هغه اته شرطونه غواړي کم مو چې نور الیزاح کې ویلي دي کم عبادات چې غیر مقصوده دي
اودس ورته ضروری نه لکه قرآن کریم تلاوت، ذکر، درود شریف، تسبیحات، او یا ته وایې چې زه په اودس کې وګرځم، یا خوب، خوراک، چکاک، دا خو بیا اودس هم کولی شي. خو د دې دپاره چې کوم تیمم کې نو بیا پکې هغه شرطونه نشته ښه چې کوم شرطونه د مونځ د تیمم دي. خو په دې تیمم بیا مونځ نشي کولی. کله کله سړی تنګ شي که نه، مریضي شي، تش اودس ماتی ډېر ورځي، نو اودس مات کا، اوس کتاب بیا اودسه کتل درته مزه نه درکوي، بس ورشه تیمم وکړه، اگر که دلته اوبه هم ډېرې نو تیمم کولی شي ښه. دې کې هغه شرطونه نشته چې هغه ته شرطونه نورالعزا کې، هغه شرطونه د هغه تیمم دپاره دي چې کوم تیمم د مونځ دپاره دی. دا د اذکارو د تلاوت او د درود شریف دپاره چې دا کم تیممونه دي نو هغې دپاره دا شرطونه نه ښه روا دي. 15 نمبر ادب دا دی چې د قرآن کریم د تلاوت او د درس په دوران کې به ستا مخ قبلې ته وي، قبلې ته به مخ کې. 16 نمبر که اسویلې در باندې ولګېده نو حتی الامکان هغه به دفع کې، که نه دفع کېده نو تلاوت به بندی. که فکر مو کړی باید سړی تلاوت کوي که نه، اسویلې پې راشي، تصاوب چې ورته وایي، نو هغه هم کوي او تلاوت هم کوي، نو تلاوت یې خراب شي که نه. نو په وخت د تصاوب کې قرآن کریم به درې اسویلې دې پوره شو، پس د هغې نه به بیا تلاوت کوي. 20 نمبر ادب دا دی کله چې د قرآن کریم تلاوت شروع کوي نو تعوذ او تسمیه به وایي، اعوذ بالله به هم وایي او بسم الله به هم وایي. 18 نمبر ادب کله چې د قرآن کریم تلاوت وکړو نو دا به بیا بنده، خلاص به نه پرېږدي، هغه بند که لاړ شه کار وکړه بیا راشه نو بیا اخلاص کړه. 19 نمبر ادب قرآن کریم د پاسه به یو کتاب هم بل نږدي، د قرآن کریم نه اعلی کتاب بل نشته، د دې د پاسه به بل کتاب نه، دا به د ټولو نه پورته وي. 40 نمبر ادب دا دی چې د قرآن کریم لیکل دا به په لاړو باندې نه محوه کوي. زما په خپله دغه کار نه وي خوښ چې سړی د قرآن کریم پاڼه اړوي، که فکر مو کړی نو ګوته په لاړو باندې ککړه کړي او بیا چې دی پاڼه واړوي، دا صحیح کار نه دی. کوشش وکړئ چې ځان همدغسې اموخته کوئ چې بغیر د دې لاړو نه تاسو دا پاڼه واړوئ. دې کې ګوره 2 نقصان دي. یو نقصان دا دی چې ته لاړې راخلې او په قرآن کریم یې مږې نو بې ادبي ده که نه. دویمه دا ده چې د قرآن کریم دغه ځای دا کم ځای چې ته اړی نو دا هر وخت چې ته په لاړو باندې ککړی او خرابېږي، شکېږي که نه او خیرنېږي. نو مولوي صاحب دا 40 آداب د قرآن کریم د ابتدا او د شروع نه مخکې ښه دا مولوي صاحب اولنۍ خبره وه. 2 نمبر خبره او آخري خبره، دا خو لوی بحث دی ښه، بیا زمونږ استاد سبق نه ختمېږي، بیا به راته کتابونه ډېر پاتې، دا مو بس دی دا دومره. 2 خبره مونږ او تاسو الحمدلله یو شجره لرو، یو سند لرو، په علم کې هم
په ترجمه او تفسیر کې هم، په تصوف او سلوک کې هم، په احادیثو کې هم. دا موږ او تاسو چې سبقونه وایو کنه، یقینا خو ظاهرا کتابونه هم دي، خو دلته باطنی طور باندې موږ یو سلسله لرو. ګوره د خپل استادانو او د مشایخو، او دا سند مو رسېدلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سند کې ډېر کاری. ترافیک مو لیدلی؟ ترافیک کې فکر مو کړی چوک کې ودرېږي او داسې لاس کی ټول موټر ودرېږي، د لاس نه هغې خوا هېڅ شی نه ښکاري، او که ته ودرېدې او لاس ته داسې ونیوه، خلک به څپېړې در کې څه کوې؟ منګي ساری. دا ولې؟ دا د ترافیک شاته چې دی دلته یو پټ تار دی، دلته یو پټ قوت پروت دی مانن، چې هغې ته قوت د حکومت وایي. دا خلک چې درېږي د ترافیک لاس ته نه ګوري، د شاتني طاقت ته ګوري، چې لاس کې کمال نه دی، خو دا لاس چې درېدلی دی دې خوا لوی حکومت ورته پروت دی، سزا به راکړي. ذهن کې مو خبره کینی. بجلی کې موږ او تاسو سوچ ورکو که نه، بیا تار ته ګوتې نه وړو، تار نه نه ډارېږو، موږ وایي شا نه ورته یو پټ کرنټ را روان دی. هغه سوچ که چا وویستو بیا تار هر څوک راخلي. داسې مولوي صاحب علم هم یو معنوي او باطني شاته یو سلسله لري او یو طاقت دی د مشایخو، هغه چې در سره یي نو مزې به کوې، او چې هغه نه یي بیا ګروپ نه لګېږي. ګوره نو موږ او تاسو یو سند لرو. ځکه ما تاسو ته بیا بیا ووې کم خلک چې زموږ او ستاسو د دین سره په ټکر دي، اول زموږ په سند حمله کوي، اول د بجلی سوچ روباسي، بیا ګروپ لګي، بیا خو نه لګي. اول زموږ او ستاسو په استادانو او په مشایخو حمله کوي، چې هغه یې رانه لرې کړه او ځان له پاتې شو، بیا خو ته هېڅ شی نشي کولی. نو داسې مولوي صاحب په تفسیر کې موږ او تاسو سند لرو ښه، او لوی لوی مشایخ لرو الحمدلله، او د هغې په سلسله کې او قطار کې موږ او تاسو ولاړ یو. نو مولوي صاحب زما د تفسیر او د ترجمې او د دورې استاد محترم ډاګی باباجي صاحب، الله تعالی دې ورته په قبر کروڑونه انوار ووایي. دا ټول د هغه برکت دی ښه. دا د مسلک او د مذهب چې لږ خدمت کوو، دا ټول د هغه د خدماتو ثمره ده. که هغه موږ ته دا تعلیم نه وی راکړی، هېڅ نه و، همداسې به ګرځېدو. نو حمدالله جان دا جوی رحمه الله دا زما استاد دی، هغه ته بیا اجازه ورکړې وه په تفسیر کې الشیخ عبداللطیف الناظم رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ محمد مظهر رحمه الله، هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ مملوک علي رحمه الله، هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ رشید الدین رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ شاه عبدالعزیز رحمه الله، او هغه ته بیا په تفسیر کې اجازه ورکړې وه الشیخ شاه ولی الله رحمه الله.
او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ محمد فاضل السندي رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ عبدالخالق رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ البقري رحمه الله، هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ عبدالرحمن یمنی رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ سجادة الیمنی رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ ابو النصر الطبلاوی رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه دوه استادان، یو شیخ زکریا رحمه الله او دویم شیخ ابو نعیم العقبی رحمه الله. دی دواړو مشایخو ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ محمد ابن الجزری رحمه الله، هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ احمد ابن حسین رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه خپل والد محترم حسین رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ ابو محمد قاسم رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه خپل شیخ احمد علی رحمه الله اللبنی، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ سلیمان نجاح رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ ابو عبدالله المؤلف، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ طاهر ابن غلبون رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ محمد البقری رحمه الله علی ابن محمد البقری رحمه الله، هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ محمد ابن محمد ابن سهیل رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه الشیخ عبید ابن صباح رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه امام حفص رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه امام عاصم رحمه الله، او هغه ته بیا اجازه ورکړې وه دوه استادان، یو عبید ابن حبیب حبیب او دویم زر ابن حبیش، عبید ابن حبیب او زر ابن حبیش. عبید ابن حبیب چو هغه ته اجازه ورکړې وه عثمان رضی الله تعالی عنہ او ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ او زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. دا پنځه استادان د عبید ابن حبیب دی، او دې پنځو واړو ته اجازه ورکړې وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او زر ابن حبیش چو هغه ته دوه صحابه کرامو اجازه ورکړې وه، یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ او دویم عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، او دې دواړو ته بیا اجازه ورکړې وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او رسول الله مبارک ته اجازه ورکړې وه الله جل جلاله. نو موږ او تاسو ګورې ډېر عظیم سند لرو ښه، او په دې سلسله کې الحمدلله الله تعالی موږ او تاسو شامل کړو. دا مولوی صاحب درویش خبرې مې د تفسیر نه مخکې دغې باندې به اکتفا وکړو، سبا نه به انشاءالله د دې دواړو تفسیرونو د مصنفینو حالات به درته ووایم، بیا به د خالي د ورځې نه لاندې کتاب شروع کوو ښه.
जलालैन शरीफ بدوزه شروع کوي انشاءالله. یو ابتدا او یو د سورۃ الکهف نه کژوند او بیزاوی شریف چې ده هغه مغه یو ځای صحیح ده خو صحیح ګوري ښه بیزاوی ډیر ګران کتاب ده ټول معانی دی پکې بدی دی پکې او قرات دی پکې نحو ده صرف ده سم سړی مولا کوي ګوره ها صحیح ده اللهم صل علی سیدنا و مولانا